الله تاسو ته یو نفس نه پیدا کړی وجعل منها زوجها والله تعالی داغه نفس نه داغه خزه پیدا کړله. وس د انسان د باره خزه ولې پیدا کړل نو الله پیدا خید خزه چې لیس کو نه له هر ډیره پر الله خزه پیدا کړي چې دا اخاون هغه سره آرام حاصل کی. نو دا د آدم علی السلام ذکر نه دی وسلیس کو نه له د آدم علی السلام تراجه نه دی دا هر خاون تراجه دی. د دین دا معلومه شول چې الله ټول انسانان دی یو نفس نه پیدا کړ د علی السلام دا خبره ختم شو. وس الله رب العالمین حواله سلام پیدا کړلا دا غي وجه بیانې چې خزه زک الله پیدا کړلا چې خاون بغیر د خزه نه وخت نشو تیراولې لیس کو نه له چې خاون آرام حاصل کړي د خزه ته. الله فرمایي چې دا د الله رحم او کرم دی چې الله خزه له خاون ورکو خاون له خزه ورکړلا. اوس په کار د چې دی ټول مرد الله تعالی شکر ادا کوي. کله کله وي دا خزه خاون د ناشکری شکار شي چې واده وکي او سټیم تیر شي او دا خزه پریګننت شي حمل دا غي بغیر باندې راشي دا ورور درنیږي نو دا په امید باندې شي جرا بچي به میږي ماشوم بکی نو خاورم دعاګانې کې الله تعالی زویر لراکا لور لراکا روغ رمټ لراکا الله ګوره چې شل نه ګډ نه یړون نه پاگل نه لیونه نه ټول سوال الله ته کوي. خو دا بدبخت رسی چې ګل الګ پیدا شي جنې پیدا شي نو بیا تی هغه سیری اول الله د شپور سجدي لګولې اوس با نغاری سرنی راوستي او الکان جنکی غړیږي د الله حکم په عمل کوي. الله تعالی او ته تا خپل دعاګانې لري یا دا چې کله دا بچی نه کیږي او لس کاله پس او شل کاله پس بچي وشي نو سوي الکه بچی بس دا ډاکټر ته مسم نر ډاکټر دی الته زئی هغه ډاکټر د وجنه دا وشو یا حکیم نه علاج وکړو یا پلانې دم میکو دا وشو دا شرک دی سمو آیا بس الله رحم کو د پلانې ډاکټر دویر لخ کړلا د سی وایا نو د بچی د پیدائش نه پس مسلسل بیا دا نه پرمانه شروع کی نو الله وی در نو بکار بلکې دل شکر استل بکارو دا د آیتو مقصد د توحید تقاضا ده وی توحید تقاضا ده چې په هر وخت کې سړی د الله رب العالمین تابع وي په خوشحالي کې هم په غم کې هم نو دغه معنا ده. نو لیسکون الیها در پر چارام حاصل کې دا خاوند خزیتا فلما تغشاها کل چې د خاوند خزه پټکړه جامعها بمانا حملتو حامل شول دا خزا حملا خبیبا پلکشانی حمل سرا په حمل خبیب سرا اول تش نطفه دا بیا علقه شوا بیا مزغتی جوړیږي فمرت دا خزت لرات لا به د معشوم سرا خپل کارونه کول خبیب حملو مشکل نو فلما ادخلت کله چې دا خزه بیا درنش ولا سلور میشه بس خزه درنش معشوم غټ دا والله نو خزه خوندوان والله د سوال کو ربهما چې رب د دوانو سیول لینا تیتنا کتا من لرا کو صالحن یو روغ بچه نه نقصان نه پاکو لنکونن خام خشب من من الشاکرین د شکر استونکو نا الله ولا ورکو فلما آتاهما کل چې الله ورکو د دوانو ته صالحن روغ بچه جالا نو جوړ کړو دوانو له د الله د پاره شرکا شریکان ډاکټر حکیم مولای اوس شریک کو فیما بغس کی آتاهما پغ بچه کې الله ورکو دوانو ته فتعال الله نولوی دی الله تعالی عما دغسنا یشرکون چې داخله کې شریک جوړی د الله سره. په دې ځای کې یو روایت دی چې ابن کثیر ذکر کړی دی او دا زمایر آدم علی السلام او حوا علی السلام ته راځي کړی دی. هغه دا چې آدم علی السلام او حوا علی السلام چې کله دنیا ترل بچی نه کېدل به سوالونه کول بچی شروع شو چې بچی به پیدا کېدل مړه کېدل و ژوندۍ باندې پاتې کېدل بیا وړر پریشان او چې زمنګ د بچی به کله ژوندۍ پاتې شي. نو د آدم علی السلام د خزې خال ورځي شیطان راغی ویل مور ولې داسې خپه ګرځي پریشان یاره ویل بچی مې نه پاتې کیږي او بچی نه کېدل اوس بچی وشو پاتې کیږي نه وې منه ویلا وایا و چې دا ځل زوی پیدا شو نو عبد الحارث ولګیدا حارث شیطان نوم دی دې نمونه غټه اثر ویل دا نوم کې دا بچ دا شرک نمونه په خام خلکو خودل چې کله با د چا بچی نه پاتې کېدو نو اوران نوم به ولکه خودو بیا څه دا غلط خبره دا چرته هم عبد الحارث نو خودلې او کوم روایت چې پیش شوی دی د دې روایت په اړه کې حافظ عماد الدین ابن کثیر وایي چې په دې کې عمر ابن ابراهیم چې کوم راوی دی نو دا وزاع دی لہذا د پوجا بندار روایت منګړت دی دای مطلب شو. دینه عام خزه خاون مراد دی چې خزه خاون ته وایي چې تاسو الله تابعدار اوسئ چې الله بچی درکو نسبت الله ته وکړه.